يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. درود شریف اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. او چې کله مخامخ شي دوی داغي کسانو سره چې ایمان راوړي قالوا آمنا نو دوی وایي چې مونږ هم ایمان راوړی دی. وإذا خلوا إلى شياطينهم او چې کله یوازې شي د خپلو مشرانو د دوی سره قالوا انا معكم نو دوی وایي چې مونږ تاسو سره یو انما نحن مستهزئون یقینا مونږ استهزاء کوونکي د دوی پورې. الله یستهزئ بهم الله بټوقیو کی د دوی پورې ويمدهم فی طغیانهم مهلت باور کی دوی تا فی طغیانهم پسر کشی د دوی کی یامهون په داسې حال کې چې حیران او متردد بوي. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا هغه بد نصیب خلق دي چې خوخه کړي د گمراهی په مقابله د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم پس ګټنه د کړي دوی په تجارت د دوی کې وما كانوا مهتدین او ندی دوی لار مندون کې. د آیت کریمه مقصد بیان د دوه مخیتوب د منافقینو دی. مؤمنانو ته یو شان خبره کوي او خپل مشرانو ته بل شان خبره کوي. ربط مخ کې سره مخ کې الله فرمایلی و ما یشورون دوی نه پوهیږي. هغه باندې سلور دلیلونه یو دلیل داو فی قلوبهم مرض دویم دلیل داو و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض دریم دلیل داو و اذا قیل لهم آمنوا سلورم دلیل دا دی چې دوی ځکه نه پوهیږي چې دوی دوه مخی توپ کوي دوه مخی دي. دویم ربط دا د مخکې آیت کې بیان د تصفیح د عقلاو د عقلمندو خلکو تصفیح کړی و هغوی ته نسبت د بې عقلۍ کړی و. د آیت کریمه کې عملي د هغې بیان ذکر کوي. مؤمنان ورته بې عقله ځکه ښکارېده چې مؤمنانو ته به ساده خبره بغیر د تاکید نه کوله او خپل مشران ورته هوښیاران ښکارېده هغوی ته به سره د تاکید نه خبره کوله. مؤمنان ته جمله فعلیه استعمال کړه آمنا او خپلو مشرانو ته جمله اسمیه سره د ان نه استعمال کړه انا معکم او بیا د هغې تاکید وکړه په انما نحن مستهزئون سره. لقو د لقا نه دی. لقا څه ته وایي؟ المصادفت وهي الاجتماع من غیر موعدة دو کسان را جمع کېدل بغیر د مخکې وعدې نه. مخکې وعده نه بغیر د وعدې نه سره را جمع شي ناڅاپي را جمع کېدل دې ته لقا وایي. دلته اعتراض دی چې کله به دوی مخامخ شو د مؤمنانو سره نو مؤمنانو ته به څه ویلې آمنا مونږ ایمان راوړی
نو مومنانو ته آمنا ویلې مونږ ایمان راوړی دی او چې کله به د شیاطینو سره مخامخ شو نو هلته به یې څه ویلې انا معکم هلته یې جمله اسمیه ذکر کړه د دې جواب دا دی مومنان ورته ډېر ساده ښکارېدل دا ډېر کمعقل دي ځکه چې مونږ ورته بغیر د تاکید نه آمنا ووایو جمله فعلیه هم هغه عمل کوي او د مؤمن شان دی چې عمل به کوي ستا سرایر خدای ته معلوم دي ظاهر به حکم کوي او منافقینو خو ورسره سختی کوله نو هغې دپاره تاکیدي جمله استعمال کړه اسمیه سره د ان نه دویم اعتراض دا دی دلته خو تکرار راغی یو ځل مخکې ذکر شي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر هلته خو آمنا هغوی یو ځل ویلی دی که نه او بیا دلته دوباره وایي چې آمنا تاسو به جواب وکئ تکرار نشته هلته چې آمنا بالله وبالیوم الاخر ویلی و هغه دپاره د اظهار د عقیدې ویل شوی و او دلته چې آمنا وایي دا دپاره د معاملې ذکر کوي د مؤمنانو سره هلته صرف عقیده ښکاره کوله او دلته د معاملې دپاره ویل چې مؤمنانو سره معامله کوي نو آمنا نو اغراض جدا شو نو تکرار نشته وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ خلو یوازې کېدلو ته وایي خلو په معنا د مزو سره هم راځي چې کله به لاړل الی شیاطینهم نو چې خلو په معنا د خالی کېدلو سره شي نو بیا د دغې خلو په سیله کې الی نه راځي بیا با راځي یا معا راځي نو بیا به الی په معنا د با سره یا به په معنا د معا سره معنا به داسې شي وَإِذَا خَلَوْا مَعَ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا بِشَيَاطِينِهِمْ بیا به داسې شي یا به داسې شي چې الی شیاطینهم به د خلو پورې نه متعلق کې دا به د ذاهبینه پورې متعلق کې او ذاهبینه دا به حال شي د هغه ضمیر نه چې کم په خلو کې دی نو بیا به تقدیر د عبارت داسې شي وَإِذَا خَلَوْا ذَاهِبِينَ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ چې کله به دوی یوازې شو په داسې حال کې چې دوی بتلونکي وو خپلو مشرانو ته إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ به متعلق شي تر ذاهبینه پورې الا به په صله د ذاهبینه کې راشي شیاطین جمع د شیطان ده شیطان کی یا نون اصلی ده او یا زائد ده که اصلی شي نو د شطنه یشتنو د نصره ینصرونه بشي شتون بعد ته وایي عرب وایي بیرون شتونون دا کویه ډېر لرې دی نو شیطان ته شیطان ځکه وایي چې دا د خدای د رحمت نه لرې دی آیا به که نون پکې زائد شي نو د شاته یشیتونه بشي ضربه یضربونه او شیط سوځېدلو ته وایي او شیطان ته شیطان ځکه وایي چې دی به سوځېږي په اور کې شیاطین لفظ قرآن کریم کې اتاتیا کرته راغلی د دې په مقابله کې الملائکه لفظ هم اتاتیا کرته راغلی دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې انسان کې دو قوت دي قوت ملکی او قوت شیطانی د قوت ملکی مرکز روح دی او د شیطانی قوت مرکز جسد دی نفس او د بلوغ نه واخله تر وفاته پورې د دې دوو طاقتونو کشمکش او جګړې کله قوت ملکی غالب شي کله قوت شیطانی غالب شي قوت بهیمه ورته وایي نو تقابل د دواړو قوت او زور یو شان دی څه فرق پکې نشته خو نیکبخت هغه انسانانی چې عبادت کوي قوت ملکی د دوی په قوت بهیمه باندې غالب شي هغه ښه کارونه کوي
نو شیاطین قرآن کې اتاتیا کرته ذکر کړی ورسره ملائکو هم اتاتیا کرته ذکر کړی چې تقابل د الفاظ هم برابرې دی کوم فرق نه شیاطینو نه څوک مراد دي علامه نصفی مدارک کې وایي الی ساداتهم و کبرائهم و رؤسائهم من احبار الیهود السادات د دوی غټان د دوی مشران د دوی د یهود د ملایانو نه یا وایذا خلو الی شیاطینهم الی رؤوس المشرکین والمنافقین د شیاطینو نه مراد د منافقین او د مشرکین او مشران مراد هغوی ته لاړ شي هغوی ته څه وایي قالوا انا معكم هغوی ته وایي انا مستمرون معكم دته تقدیر رو باسئ انا مستمرون معكم یقینا مونږه همیشه یو تاسو سره معكم به متعلق شي تر مستمرون پوری انما نحن مستهزئون دا انما نحن دا قالوا انا معكم دا خو جواب د ایزا د جزا ده انما نحن مستهزئون دا جمله مستانفه ده په جواب د سوال مقدره کې هغوی به اتصال وکړو چې تاسو موږ سره نو هغوی ته ولې ورتلی مؤمنانو ته نو دی ورته جواب کې وایي انما نحن مستهزئون یقینا مونږه ټوقې کوونکي وو د هغوی پورې د هغوی پورې م ټوقې مسخرې کولې اسم خوشحالول چې تاسو سره یو دلته اعتراض دی هغه دا دی چې انا معکم او انما نحن مستهزئون د دواړو جملو د جملتینو مفاد یو دی نو تکرار راغی انا معکم مونږ تاسو سره یو انما نحن مستهزئون هغوی پورې م ټوقې کولې هغوی سره نه یو نو تاسو سره یو دا انما نحن مستهزئون مفادم دا دی چې تاسو سره یو دا انا معکم مفادم دا دی چې تاسو سره یو دا خو تکرار راغ تاسو په دې سوال باندې پوه شئ جواب دا دی چې مفاد د انا معکم جدا دی د مفاد د انما نحن مستهزئون نه دا انا معکم معنا دا ده چې مونږ قائم علی الکفر یو انا معکم نسه معلومیږي ثبات علی الکفر او انما نحن مستهزئون دې کې رد د اسلام دی د هغې مفاد ثبات علی الکفر شو او د انما نحن مستهزئون مفاد رد د اسلام شو چې نقیض د کفر دی مفاد جدا جدا شو گویا کې دا دویمه تاکید د اولې شوه چې رد د اسلام وشو خو ثبات الکفر ثابت شه کنه نو دا دویمه جمله انما نحن مستهزئون دا تاکید دی د انا معکم ځکه په حرف عطف هم نه دی داخل کړی الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون الله تعالی ټوقی کوي د دوی پورې ویمدهم زیادت ور کوي دوی ته په سرکشۍ د دوی کې په داسې حال کې چې حیران او پریشان او متردد وي الله تعالی یستهزئ بهم استهزاء څه ته وایي سخریې ته استخفاف بل سپک ګڼل او اصل د استهزاء حز ادخ خفت ته وایي سپکوالی ته حز قتل سری ته وایي جلتی سره سو قتل کول سپکې وګڼې او ایسته زر قتل کی سخریه او استهزاء د باب د عیب او د جهل نه ده مسخرې کول جهل دی جهل دلیل سوره بقره 50 قالوا اتتخذنا هزوا دی بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته ویلي آیا ته نیسی مونږه پټو کو مسخرو قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل
اعوذ بالله پناه نیسم په الله نکون من الجاهلین چې زه شمه د ناپوهانو نه. نو د سخریه او د استهزاء په مقابله کې جهل ذکر کړه چې زه استهزاء نه کوم ځکه خو د جاهلانو کار دی. و سوال دا دی چې دلته الله ته څنګه د استهزاء نسبت وشو؟ دا خو خبره نه ده کنه، استهزاء خو ښه شی نه دی. څنګه وی الله یستهزئ بهم؟ جواب دار دلته د الله استهزاء دا بدله د دوی د استهزاء ده، سزا د دوی د استهزاء ده، او د سزا د شینه تعبیر وکړه په شي سره، لکه جزاء سیئة سیئة بمثلها یا فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. تا سره څوک تجاوز کی تیم په وکا نو ستا بدلی ته خو تجاوز نه ویل کیږي، خو دلته مشاکلتن ورته وي. په پوښتنه تا سره څوک بد وکړي ته انتقام اخلي، نو دا ستا انتقام خو بد نه دی، خو دینه تعبیر په صحیح سره وکړو مشاکلتن. دلته هم د دوی استهزاء ته خدای جزا ورکوي، نو د جزا د استهزاء نه تعبیر په استهزاء سره وکړو. دا جزا به کله ورکوي خدای؟ یا به په دنیا کې ورکوي یا به په آخرت کې ورکوي. دنیا کې به ورکوي، لکه خدای وایي اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين. آیا دوی نه ګوري چې دوی په فتنه کې اچول کیږي؟ په هر کال دو ځله د دنیا د استهزاء دنیوي بدله شو یا اخروی بدله. د حدیث شریف کې راغلی دی جنت دروازه به ورته کولاو کی چې دوی به په منډو منډو د دوزخ نه ورشي، چې دروازې را ورنږدې شي نو ایسته به یې بنده کړي وځئ مرداران. یا یستهزئون دا مراد دی. دلته اعتراض دی، هغه دا دی چې الله یستهزئ دا جمله په مخ کې جملې ولې عطف نه کړه؟ جواب دار چې مخ کې درې جملې دي، په درې وانو باندې عطف نه دی صحیح. یو قالوا انا معکم، دویم انا معکم، دریم انما نحن مستهزئون. دا درې وانه مخکې جملې چې دي کې صلاحیت د معطوف علیه توب نشته، دا به ځکه عطف نه کړه. که په قالو باندې عطف کې نو قالو خو جزا د اذا خلو دا مرتبه د پاغي باندې، نو الله یستهزئ بهم بیا مرتبه شي په اذا خلو، نو معنا به داسې شي و اذا خلو الی شیاطینهم، چې کله دوی ځان لشي د خپلو مشرانو سره، نو الله یستهزئ بهم. دا الله استهزاء به مقید شي په قید د خلوی د دوی د شیاطینو سره. حال دا دی چې د الله استهزاء جزا د استهزاء خو مقیده په قید د خلوی سره نه ده. پې پوه شئ؟ که په انا معکم باندې عطف شي نو بیا به مقوله د قالو شي، بیا به الله یستهزئ دا د دوی قول شي، معنا به داسې شي و اذا خلو الی شیاطینهم، چې کله ځان لشي د شیطانانو د دوی سره، قالو دوی وای انا معکم مونږ تاسو سره یو، او دوی وای چې الله یستهزئ بهم. حال دا چې الله یستهزئ بهم دا خو د دوی مقوله نه ده، دا خو د الله قول دی. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ دا انما نحن مستهزئون باندې معطف نه دی صحیح، ځکه مخکې مونږ واضح کړه چې انما نحن مستهزئون دا تاکید دی د انا معکم دپاره، د دوی د مقولې تاکید دی، گویا کې د دوی مقوله ده. نو الله یستهزئ بهم به د دوی مقوله شي، حال دا دی چې دا د دوی مقوله نه ده، نو ځکه هر په عطف ذکر نه که. بل اعتراض دا دی مطابقت خود دوی د کلام سره په الله مستهزئون بهم کې وو، ځکه هغوی صيغه د اسم ذکر کړې وه انما نحن مستهزئون، مطابقت به په دې کې وی چې الله مستهزئون بهم،
الله استهزاء کوون کې دی د دوی پورې. سوال باندې پوښتنه جواب دار چې مضارع ذکر کړه چې دلالت کوي په استمرار تجددي سره. استمرار تجددي سره بار بار الله استهزاء کوي د دې پسې. مد زیادت توي مهلت توي طغیان سخت سرکشی توي دا متعلق دی یمدهم پوری. یا مهون پمانا د یترددون یتحیرون یا یکبون رؤوسهم فلا یبصرون. یا مهون د دې ماده عامه د عامه تردد توي یو تحیر توي یو عام یاده یو عامه ده. فرق پکې دا دی چې عامه صرف په رایه کې استعمالیږي رایه کې وړاندې دي سوچ کې او عام یا چې کم دی دا په رایه او په سترګو دواړو کې استعمالیږي. ظاهر بنایی نشته یا باطن بنایی نشته دواړو کې استعمالیږي او عامه صرف په باطنی بنایی کې استعمالیږي چې دا ازاله وشي چاہے نه تردد راځي تحیر تی راځي. دا به حال شي د ضمیر د مفعول نه. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. دا هغه بد نصیبه خلق دي چې خوښه کړې د گمراهی په مقابله د هدایت کې پس ګټه نه ده کړې دوی په تجارت د دوی کې وما كانوا مهتدین او نه دي دوی لاره موندونکي. د دې آیت مناسبت مخکې سره سره مناسبت مخکې سره دا دی دوی حیران او متردد دی. مخکې آیت کې دا ذکر شو وجه او علت د تحیر او د تردد سره. علت د تردد دا ده چې دوی گمراهی ته ترجیح ورکړې ده په هدایت باندې نو سترګې په پټې شوي دي بصیرت د زړه سترګې پټې دي. دا به د هغې دپاره علت شي. یا دا دی چې دوی دوه مخیزتوب ولې کوي ځکه کوي چې اشتراو الضلالة بالهدى گمراهي خوښه کړې ده په مقابله د هدایت کې نو ځکه دوه مخیزتوب کوي. د اسم اشارې نه وروسته چې موصول راشي اکثره دا دلالت په دوو خبرو کوي. وروسته صلې ته به ګوري یا دلالت په تقبیح او تحقیر د حال د مخاطب کوي مشار الیه او یا دلالت په کمال د چا کوي د مشار الیه باندې. دلته د اسم اشارې نه وروسته موصول راغلی الذین اشتروا الضلالة بالهدى د صلې په قرینې باندې مونږ پوه شو چې دلته تحقیر اشارت ده. نو داسې به وایي دا هغه بدنصیبه خلک دي یا دا هغه سپک خلک دي داسې به وایي تحقیر. اشتروا الضلالة بالهدى شرا و اشترا اخیستو خرڅولو دواړو ته وایي بیع او شرا دا ازدادونه دي. دا تاسو ویلی دي با په سمن داخلیږي دلته هدا سمن کړی دی او دلالت مبیع کړی ده او بیا د دې فقه په کتابونو کې تاسو دا هم ویلی دي چې مبیع معزز د سمن نه دا ویلی دي کنه مبیع معزز د سمن نه
نو دلته هدایت سمن کړي دلالت مبیا کړي دا گویا کې هدایت ارزل کړي دی او دلالت اعز کړي دی دومره بیوقوف خلک دلته به اعتراض وارد چې دلالت او هدایت دا خو د اعراضو نه دي او شراء او اشتراء دا خو په اعراضو کې نه چلیږي دا خو په اعیانو کې چلیږي د اشتراء څه ذکر کړي تاسو به جواب وکړئ چې دلته اشتراء په معنا د استبدال یا اختیار سره دی استبدال یا اختیار بدل کړي دا گمراهی په مقابله د هدایت کې یا خوخه کړي دا گمراهی په مقابله د هدایت کې دلته به بل اعتراض وارد شي چې اشتراء په معنا د استبدال سره شو دا معنا ده چې دوی سره هدایت موجودو هغه ورکو او دلالت واخیستو بدلونه وکړو عدله بدله حال دار چې دوی سره خو هدایت ونه کنه په پوښوي دوی خو کافران هدایت ور سره د کم ځای نه نو جواب داده چې دوی سره هدایت او فطری فطرت الله څنګه ده فطرت الله التي فطر الناس عليها فطری هدایت چې ور سره کوم فطری هغه فطری هدایت ورکو گمراهی واخیستا دا مراد یو دا دیم جواب دار چې دلته هدایت ور سره نه خو تمکن علی الهدایت خو دوی سره وکړه نو معنا دا د داغه بدنصیب خلق دي چې تمکن د هدایت بدل ک په دلالت باندې او کله اشتراو معنا په اختارو سره وکونو بیا د اعتراض نه واردی چې هدایت ورکو هدایت خو دوی سره نو نو دا سیدا غره ک هدایت غره ک دلالت په هدایت باندې نو دا اختیار خو مخ کی وجود د هدایت نه غواړي په پوښتنه یو معامله وکړه معامله د معامله کې ګټه وکړه که سر په سر شو که تاوان وکړو او تاوان څنګه وکړو ربح هم لاړه راس المالم لاړه دا خو سم بیخ د سړي وځي راس المال سرمایم لاړه شي او ګټم لاړه شي وای فما ربحت تجارتهم پس ګټه نه د کړي تجارت د دوی وما کانوا مهتدین او نه دي دوی لاره موندن کې دلته تاسو مختصر المعنی کې ویلي دی او نورو کې چې د ربح نسبت تجارت ته دا نسبت د فعل د غیر ما ولو تانو دا مجاز عقلی دی اصل عبارت دا سره فما ربحوا فی تجارتهم دی ګټه نه د کړي په تجارت کې او نو لار مندن کی ربح ستوي الفضل على راس المال پر راس المال چې زیات یای ته ربح وي وما كانوا مهتدون تعلق د فما ربحت تجارتهم سره پس کې ده تعلق دا د فما ربحت تجارتهم دا متوجه ده ربح ته چې ربح و نشوا وما كانوا مهتدين او ندید لار مندون کی الی راس المال نو دې تعلق د ازاله د راس المال سره ده راس المال هم زایلش راس المال ختم کو دیو جنا علامہ رازی رحمہ اللہ فرمائی قطادہ قول نقل کرے دے چہرے بھے مونکڑا اور راس المال امزائے کا انتقلوا من الہدا الى الدلالہ ومن الطاعت الى المعصیہ ومن الجماعت الى التفرقہ ومن الامن الى الخوف ومن السنت الى البدعہ دا بد نصیبہ دا ہدایت نا منتقل شو دلالت تا دا طاعت نا منتقل شو معصیت تا
د جماعت نه منتقل شو تفرقه ته، د امن نه منتقل شو خوف ته، د سنت نه منتقل شو بدعت ته. نو اصل شیم لاړه او ګټم لاړه. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال د دوی، حال د دوی پشان د حال د هغه چا دی چې بلکی اور. فلما ضاعت ما حوله، ورکله چې رڼا شي چاپېره د دنه، ذهب الله بنورهم، الله بوزي بنورهم رڼا د دوی، وترکهم پرېږدي دوی فی ظلماتن په تیارو کې لا یبصرون چې څه نه ویني. صم بکم عمي، کاڼه دي او ګونګیان دي او ړانده دي. فهم لا یرجون، پس دوی رجوع نه کوي د نفاق نه. د دې ځای نه د ان الله علی کل شیء قدیر پورې د منافقینو د حال د واضحه کېدلو دپاره یو دوه امثله ذکر کوي، مثالونه. د ممثل د وضاحت دپاره امثله دا هم یو ضروري شی دی، بیان د امثلو. دا دو مثالونه دي، یو مثال مثلهم سره بیانوي او دوی مثال او کسیبین سره بیانوي. بعض مفسرین رایه دا ده چې دا دواړه مثالونه د منافقینو مثالونه دي. ښه واضح کوي چې ځان ته وساتئ. بعض مفسرین وایي چې نه، دا اولنی مثال د کافر مجاهر دی، دا دوی مثال د کافر منافق دی. د ممثل د وضاحت د پاره مثال بیانول دا هم یو ضروری خبره ده. په تیرو آسماني کتابونو کې به هم خدای مثالونه بیانول. انجیل کې مستقل یو باب دی، باب الامثال. قرآن کریم کې د مثل لفظ 33 کرته ذکر شوی. 4 مثالونه په قرآن کې ذکر دي. علامه سیوطی په اتقان کې باب امثال القرآن په عنوان سره مستقل بابی خې. عرب وی الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام، ممثل د مثال نه بغیر داسې دی لکه اس چې د واګو نه بغیري. ممثل سره مفهوم د شی ته حاصل شي، مثال سره مصداق د شی ته حاصل شي، وضاحت شي. دویم دا دی چې په مفهوم سره یا په ممثل سره ته یو معقول یو شی حاصل شي په تعقل کې. په مثال سره شی ته حاصل شي په وجود خارجي کې. مثال وای دیته چې تشبیه المعقول بالمحسوس، د معقول تشبیه ورکړی شي د محسوس سره. او ممثل بغیر د مثال نه داسې دی لکه مقاتل چې وي بغیر د تورې نه، توره ورسره نه وي. مثال د وضاحت دپاره ډېره ضروري خبره ده. دلته 2 قسمه مثالونه بیانوي. دی اولنی مثال ته مونږه ناری مثال وایو او د دویم مثال ته مائی مثال وایو. مائی ځکه د قرآن او د نبی مثالونه دي او د دې منافقینو. او د قرآن مثال الله تعالی کله اور سره بیانوي او کله اوبو سره بیانوي. اور سره بیان کیای ته مثال ناری وایي، اوبو سره بیان کیای ته مثال مائی وایي. او وجه دا ده چې اور کې 2 حیثیت دي، یو اشراق دی او یو احراق دی.
اور نرنام حاصلولی شي فایدې ترې اخیستلی شي که بېغوري وکړي نو کور دې هم پې سوځي نقصان هم درته رسوي دقه شان قرآن دی قرآن نه دې فایده واخیسته زړه او کور او معاشره به دې پې ټوله روښانه شي دنیا او آخرت به دې پې ښایسته شي که بېغوري دې وکړه نو تباه و برباد به شي دویم کله د قرآن تشبیه او د نبی تشبیه د ما سره ورکوي لکه دې دویم مثال کې او کصیب من السما ځکه د اوبو هم دوه حیثیت دي یو د منفعت دی یو د مضرت دی منفعت دا د پټولې ورخوشي کې نو فصلونه به دې وشي ویس کې ژوندی به پاتې شي جامې به پې وینځي څومره فایدې خبرې دي چې د اوبو سره تړلي دي اوبو کې دې بېغوري وکړه نو کور به دې غرق شي تباه به شي دیوالونه به دې راوغورځېږي چت به راوغورځېږي بچي به دې مړه شي هر څه نه به خلاص شي دقه شان قرآن دی که سوچ دې پکې وکړه اعتقاد دې پې قایم که کار به وشي فایده ده سراسر فایده ده عزت عظمت دولت د دنیا او د آخرت ګټه ټوله په قرآن کریم کې ده او که بېغوري دې ورسره وکړه نو تباه و برباد به شي کور معاشره تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل معاشره اصلاح ټول به ګډوډ شي چې قرآن ترې وباسي د معاشرې ځکه دوه مثالونه دلته ذکر کوي مثلهم کمثل الذی استوقد نارا الله وایي د دوی مثال د دوی حال مثل په معنا د حال سره مثل قرآن کریم کې ډېرو معناګانو دپاره راځي مثل په معنا د سنن سره طریقې سره سورة البقره 214 آیت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مثل الذین خلو من قبلکم معنا سنن الذین خلو من قبلکم یا سورہ زخرف آتم آیت و مزا مثل الاولین او تیری شوی دی طریقې د پخوانو خلکو دویم مثل په معنا د عبرت سره سورہ زخرف شپږ 50 آیت فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین مثلا للآخرین معنا عبرت د رستنو خلکو د پاره دریم مثل په معنا د صفت سره سورة الفتح 9 اشاد ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل مثلهم فی التوراۃ معنا صفتهم فی التوراۃ و صفتهم فی الانجیل سلورم مثل په معنا د عذاب سره سورہ ابراهیم 15 آیت وضربنا لكم الامثال مونږ بیانو ستاسو د پاره عذابونه یا سورة الفرقان 9 وکلن ضربنا له الامثال دې ټولو ته مونږ عذابونه بیان کړیو دلته مثل په معنا د حال سره خدا امثال فائدہ سره فائدہ دا د چې مؤمن د کافر نه جدا کی سورہ بقره شپږ شاید کې براش یدل به کثیرا و یهدی به کثیرا څه خلق په ډیر خلق په بیلاری کې او ډیر خلق په هدایت کې امثال سره دیم فائدہ دا د چې سره په کې تفکر او سوچ وکي سورۃ الحشر یوي شاید وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون دا مثالونه مونږ خلکو له بیان او صد پاره لعلهم يتفکرون دې د پاره چې تفکر وکړي نو فائدہ د امثال او تفکر تعقل د امثال او علامه د علم دا سورۃ العنکبوت 3 آیت وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون په دې امثال نه پويږي مگر عالمان پی پويږي الله وی د دې منافقینو حال داسې دی لکه حال د هغه سړي چې اور بلکی بهر یو اوري سړی اور بلکی تک تور تیاری راناش
بده روان شي لږ یو شی نیم پکې وګوري بس یو ناڅاپي داسې چل وشي چې دا اور ختم شي رڼا لاړه شي او تکو تورو تیارو کې دی پاتې شي دقه شان مثال د منافق دی د خو اظهار د کلمې کړی دی گویا کې اور ځان له بل که ځان له پې رڼا شي نو هغوی مؤمنان جومات کې هم پرېږدي ډله کې هم ځان سره پرېږدي مړی ژوندی هم ورسره کوي نکاح هم ورسره کوي تجارت هم ورسره کوي غنیمت کې حصه هم ورکوي دا فایدې شي او چې مړ شي یا نبی علیہ السلام ته یا مؤمنانو ته د حال وحی په ذریعه نبی علیہ السلام ته معلوم شي چې دا کافر دی نو به د هر څه ختم په تکو تورو تیارو کې پاتې شي تکو تورو تیارو کې پاتې شي دا مثال شي مثال د دوی حال د دوی پشان د حال د هغه سړي دی استوقد نارا چې اور بلکې اولته څه سړي ناستي وها هنا رجال قائدون یا وفي هذا الموضع رجال قائدون په دې ځای کې څه سړي ناستي فلما اضاءت ما حوله دا ځکه وایي چې وفي هذا الموضع رجال قائدون یو اعتراض واردېږي وترکهم فی ظلماتهم او ذهب الله بنورهم دا ضمیرونه د جمع الذی تراجی کیږي او الذی خو مفرد دی کنه او ضمیرونه ورته د جمع راجی شي دو جواب دي یو جواب خدای چې الذی په معنا د الذین سره دی الذین سره لکه سوره زمر درې شاید کې راغلی دي والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اولئک کی اشاره الذی تر الذی الته په معنا د الذین سره ده یا سوره توبه 9 آیت وخستم کالذی خادو کی ضمیر الذی تراجه ده الذی په معنا د الذین سره ده یا په الذی سره جنس مستوقد مراد ده نو بیا خو جنس ته ضمیر د جمع او د مفرد باړو راځي کیږي او دریم جواب دا ده چې دا ضمیر د جمع هغه رجال ته راجع د چې کوم منګه تقدیر کې ذکر کړو په هاذا الموضع رجال قائدون فلما ضاعت ما حوله دا ضاعت لازمی راضی او متعدی راضی ګوره ک لازمی شنو معنا پیدا شي فلما اضاءت ما حوله هر کر چرنا شي چاپه ردد رڼا شي چاپې رده ده نو بیا اعتراض واردېږي چې ما حوله بیا پایل د اضاعت شو ما حوله خو مذکر دی کنه نو پهلې ورته ولې مؤنث ذکر کړ جواب دار ما حوله په معنا د امکنه سره د بقعی او د امکنه نه عبارت دی نو ځکه پیل مؤنث او که متعدی شي نو د اضاعت کې به ضمیر شي چې راجع به شي نهر ته هغه به فاعل شي او ما حوله به مفعول شي تقدیر د عبارت به داسې شي معنا به داسې شي فلما اضاعت ما حوله ورکره چې رڼا کي دا اور چاپېره د دنه ذهب الله بنورهم بوتلل بو کې الله تعالی بنورهم پرانا د دې سره رڼا به بوزي یعنی فائدہ د اور به ختم کی نفس اور بنوړي رڼا به ختم کی دلته اعتراض دی د اضاعت سره خو مناسب داسې و چې داسې ویل شوی فلما اضاعت ما حوله ذهب الله بضوئهم د اور نه چاپېره ضوء شي رڼا شي نو د دې سره موافق به ذهب الله بضوئهم وی کنه سوال باندې پوه نه شئ جواب دار چې ضوء هغه رڼا ته وایي چې د نور نه زیاتوي دغه بند که ضوء هغه رڼا ته وایي چې د نور نه زیاتوي ځکه د شمس سره ضوء ذکر کړی دا او د قمر سره نور ذکر کړی دی
په پوښتای نو کچرته زو ذکر کړی وای نو چا به ویلی چې زو ختم کینو نور خو پاتی ذهب الله بزوهم الله ځان سره بوزیا تیز رڼا د دوی نو لږ رڼا خو به پاتې شي کنه او نوري چې ویلې نو معنا دا چې لږ رڼا ختم شي لږم پاتې نشي وترکهم دوی پریک دی الله پی ظلماتن پتیرو کې لا یبصرون چې سنویني نور لپس قرآن کریم کې سور لس کرتا ذکر دی او د ظلمات لپس دریش کرتا ظلمات جمع ذکر کړه او نور مفرد ذکر کا نور کی اشارت دی د اسلام رڼا ته او داغي ماخذ یو دی چې وحی او ظلمات کې د کفر تیارو ته اشاره دی او طرق او ماخذونه د کفر ډیر دي مختلف تیارې پر راجم شي د صحرا تیار شي د شپې تیار شي او एकदम د رڼا د ختمېدو تیار شي دلته اعتراض دی هغه دا دی ذهب الله بنورهم ذهب لازمی دی او د دې د متعدی کېدو مختلفې طریقې دي دلته د یو طریقه اختیار کړه هغه دا چې متعدی کړه په هر په جر سره با سره ولې نه متعدی کوله په دې چې افعال ته اړولې وي اذهب الله نورهم جواب دار چې دې کې مبالغه زیاته ده د هغې نه اذهب الله نورهم معنا دا د خدای زایله کې ختم کې رڼا د دی رڼا ختم شي نو اور خو پاتې شي کنه نور اور بروسته رڼا وکي او ذهب الله بنورهم الله ځان سره د دوی رڼا ویسي ځان سره ویسي د کې استصحاب او معیت ته رڼا د خدای ځان سره ویسي نو سبب پاتې شي نو ځکه متعدی کړه په با سره نه په پال سره وترکهم فی ظلمات دوی پریک دی پتیرو کې لا یبصرون سوال دا چې داسې ولې نه ویلې وجعلهم فی ظلمات لا یبصرون ترکه د جعل په ځای ولې غوره کا جواب دا دی چې اصل ته اشاره ده چې اصل کې قرآن نه د خاص تمثیل دی وجعلهم فی ظلماتن کې بیا ضرورت راته چې مخ کې رڼا وا او ستیار وګرځولا حال دار چې مخ کې نم رڼا نه و خو اسې تمثیل په تور باندې رڼا ذکر کړه لا یبصرون دا به تاکید د ترکهم فی ظلماتن د پارش په تیرو کې پریک دینو څه نوی نکنه نو لا یبصرون بداغي د پاره تاکید سمن بکم عمیون فهم لا یرجون دی کې تشبیه بلیغه ده دوی پشان د کڼو دی پشان د ګونګیانو دی پشان د ړندو دی پس دوی رجوع نه کوي د منافقت نه اخلاص ته سوال دا چې دوی خو غوږونه او سترګې او ژبه شته دی نو تعبیر ته په کوڼ او ګونګ او ړوند سره څنګه کوي جواب دا چې دا تشبیهن دا تشبیهن دوی پشان د کڼو دی ځکه حق خبره نه اوري پشان د ګونګیانو دی حق خبره کوي نه پشان د ړندو دی حق دلایل د قدرت ویني نه او دوی رجوع نه کوي د نفاق نه او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق او یا مثال د دوی پشان د خاوندانو د باران د چرا کوزیږي د اسمان نه په دې باران کې تیری ورادن ګړز ګړزي او برق او برېښناګانی یجالونا دوی ګرځي اصحابهم داخلي ګوتی د دوی پیازانم په غوګونو د دوی کې من السوائق د وجه د تیز اوازونو نه حذر الموت او د وجه د ویره د مرګ نه
والله محیط بالکافرین، الله احاطه کوونکی دی په کافرانو. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریبه ده چې دا برېښنا په تیزۍ سره واخلي طاقت د سترګو د دوی. کلما اضاء لهم، هر کله چې رڼا شي دوی ته، مشوا فی، دوی ځي په هغې کې. واذا اظلم علیهم، چې کله تیاره شي په دوی، قاموا ودرېږي. ولو شاء الله، که د خدای اراده وی د دوی د قوت سامیه او د باصرې د ختمېدلو، لذهب بسمعهم و ابصارهم، خدای به بیولی وی قوت سامیه او باصره د دوی. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله تعالی په هر چیز قدرت لرونکی دی. الله په هر چیز قدرت لرونکی دی. دا دویم مثال دی، او دا مثال مائی دی. مائی مثال په بو سره تعلق دی، باران سره. بجلی راځي ښه ډیم ده، لکه چې بجلی زما بخیر ډیم ده. بجلی بالکل بنده که پکی مکی کیم بنده. بجلی بندولی شي، صفر ته واړه، نه صفر ته نه کړه. بجلی هغه تور دغه بند که، تور بریکر یې واړه اوچت یې که. خلاصه د دې مثال دا ده، یا مثال د دې په شان د هغې خلکو دی چې باران کې بند شي، تیزو څاڅکو باراني د اسمان نه. په دې باران کې تکې تورې تیري، ګړز ګړوزي پکې برېښناګانې کې، نو دوی به دا ګړز ګړوز پې ډېر بد لګېږي. په دې غوږونو کې دا ګوتې ورنه راباسي، د مرګ نه ویریږي چې دا تندر باندې دی تیز اواز باندې مړه نه شو. دا د دوی حالي. دقه شان د منافق مثال دی. د قرآن آیاتونه را نازلېږي لکه د باران څاڅکي، په هغې کې ظلمات ایمانه تکالیف ایمانی دي پکې، رات ګړز ګړوزي پکې، سخت خبرې، ژمي کې سحر منځ کول، په اوړي کې روژه نیول، جهاد ته تلل وغیره، دا سختې سختې خبرې پکې. برق برېښناګانې فایدې مې پکې فایدې. د دې سختو خبرو د وجې نه دوی دا غوږونو کې ګوتې کېدي، دا نه یې خوښه چې دا سختې خبرې واوري. د مرګ نه ویریږي، د مرګ د ویرې د وجې نه داسې کار نه کوي. الله تعالی احاطه کوونکی دی په کافرانو. بیا په دې بل دا تتمه کې وایي، دې بل آیت کې یکاد البرق یخطف ابصارهم، دا فایدې به د دوی قوت باصره واخلي. فایدو پسې خو دوی نښتي دي، خو یکدم یو ځل به ګیریږي که نه، فایدو پسې بدلي او په تکلیف کې به ګیر شي. چې کله دوی ته دین کې فایده ورسیږي نو بیا ځي دا ډېر ښایسته لاره ده، او چې کله په تکلیف ورته ورسیږي ودرېږي، مړه دا څه شی شو. تاسو په دې پوه شئ دا څنګه دین دی، دا خو موږ ته ډېر تکلیفونه پکې رسیږي. نو داسې مثال وکړئ. دا او د څه دپاره دی، او یا د تخیر دپاره دی، یا د تنویع دپاره دی، تشکیک دپاره نه دی. تخیر دپاره ستا خوښه ده که هغه مثال د منافق دپاره پیش کې او که دا مثال پیش کې. دا تخیر دپاره په هغه صورت کې شي چې کله دواړه مثالونه د منافقینو شي، او د تنویع دپاره په هغه صورت کې شي چې اولنی مثال د چا شي. اولنی مثال د چا شي؟ د کافر مجاهر شي، او دویم مثال د منافق شي. یا تنویع په بله طریقه دواړه دې د منافقینو شي، خو اول د قبیلې د نار نه دی او دویم د قبیلې د ما نه دی، نو بیا هم پکې تنویع راله که نه، تنویع په اوصافو کې، او مخکې صورت کې به تنویع په ذواتو کې راشي. دا چارج شوی نه دی، دا سوچ وباسه.
صحیح صیب تیز باران ته وایي د تیزو څاڅکو دلته د صیب نه مراد ایمان یا قرآن دی مبتدا حذف ده مثلهم تقدیر د عبارت داسې دی او مثلهم کذوی صیبین یا مثال د دوی په شان د خاوندانو د باران دی زوی ذکر او باسو چې مثلهم کې د دوی د زواتو تشبیه د صیب سره ورکړل شوی دی او صیب خو وصف دی نو د زواتو تشبیه به د وصف سره راشي نو زوی مراویسته نو تشبیه د زواتو شو چې دوی دي د زوی صیبین سره چې هغه هم زوات دي تشبیه د زواتو سره شو پوه نشته من السما دا تیز باران د اسمان د طرفه نو بیا صحیح ده د ورېځې نه دی خو د طرفه د اسمان نه دی نو ټیک شوه یا من السما نه مراد ورېځ ده ځکه کل ما علاک فهو سماک الذي سمک السماء بنا لنا بیتا دائمه عز واطول هر اوچت شي ته سما وایي نو دلته سما عبارت د چا نه دی د ورېځې نه دی ځکه باران د ورېځې نه د اسمان نه خو نه وي که نه وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا معصرات ورېځو ته وایي اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون مزن ورېځې ته وایي که نه فیه ظلمات ورعد وبرق په دې باران کې تیری ګړز ګړوزې او برېښناګانې نو دا باران محل شي دا صیب محل شي د ظلماتو د پاره د رعد او د برق د پاره دلته په تاسو اعتراض وارد شي چې دا مطر څنګه محل شو د رعد او د برق د پاره جواب دار چې دا رعد او برق دا د مطر نه بره دي د هغې نه لاندې مطري نو خو متلبس دي په مطر باندې ځکه قریب دي ورسره نو دا ظرفیت د ادنا تلبس د وجه نه دی د ادنا ملابست د وجه نه دی بل سوال دار چې ظلمات جمع ذکر کړه او رعد او برق دای مفرد ذکر کړه دا ولی جواب دار چې رعد او برق مصادر دي لا یسنى ولا یجمع ظلمات جمع ځکه یو خو ظلمت د ګڼو څاڅکو نه جوړ شي دویم د ورېځې ظلمت دی او دریم د شپې ظلمت دی او تیاري یجلون اصابعهم فی آذانهم دې کې مجاز مرسل دی ذکر د کل دی چې اصابع مراد ترېنه انامل دي د ګوتو سرونه ځکه ټوله ګوته خو په غوږ کې نه ننوځي ویجلون اناملهم فی آذانهم د اناملو په ځای اصابع ذکر کړي من السوائق سوائق د سائقې جمع د سائقه سائقه څه ته وایي نار تنزل من السحاب هغه اور ته وایي چې د ورېځې نه راغورځېږي هغې ته سائقه وایي تیز آواز حذر الموت دا مفعول له دی د یجلونه دپاره دلته اعتراض دی چې جال د سوائقو د وجې نه کېږي او جال د حذر الموت د وجې نه کېږي نو د یو معلول دپاره دوه علتونه راغله جواب دا دی چې دا سوائق علت د جال دپاره دی او جال د سوائقو د وجې نه دا معلول د حذر الموت د هغې دپاره بیا علت دی دا من السوائق دا علت دی د مطلق جال دپاره او دا حذر الموت دا بیا علت دی د جال من السوائق د پاره دې غوږونو کې ګوتې ږدي د تیزو اوازونو د وجې نه د تیزو اوازونو د وجې نه دا ګوتې غوږونو کې ولې ږدي حذر الموت او دا ګوتې ږدي د تیزو اوازونو د وجې نه نو د مطلق جال د پاره علت من السوائق څه او د جال من السوائق د څه د وجې نه کوي حذر الموت د علت شو د جال مقید د پاره
نو د یو معلول دپاره تکرار د علل رانغی. الله تعالی احاطه کوونکی دی په کافرانو. معنا دا ده چې کافران د الله نه نشي بچ کېدی. یکاد البرق یخطف ابصارهم، د دې ربط مخکې سره څه دی؟ دوه څیزونه ذکر شو. باران کې رعد یو برق هم پکې. د رعد حالت خو ذکر شو چې ګړز ګړز داسې چې دوی غوږونه کې ګوتې ږدي، د مرګ نه ویریږي. د رعد کیفیات ذکر کړه، اوس د برق کیفیات ذکر کوي. تفصیل د برق د کیفیات کوي، نو دا به تتمه د مثال سابق شي د آیت. قریبه دا چې دا برېښنا، نو دا عطف ذکر نه که، ځکه دا مستانفه ده په جواب د سوال مقدره کې. سائل صاحب سوال کوي کیف حالهم مع مثل ذلک البرق، د دې برېښنا سره به د دوی حال صحیح. نو جواب دا دی قریبه ده چې دا برېښنا یخطفو سرعت سره ویسي ابصارهم، د سترګو طاقت د دوی. یخطفو خطف څه ته وایي؟ اخذ الشیء بسرعت، یو شی په جلتۍ سره رانیول خطف. او د ابصارو نه د سترګو دا ګاټې نه دي مراد، قوت سامعات مراد، قوت باصرت مراد. کلما اضاء لهم مشوا فیه، پس هر کله چې رڼا شي دوی ته مشوا فیه. کلما دا کله منصوب دی بنا بر ظرفیت زمانیه. اوس کله کې ظرفیت د کم ځای نه راغی، کله ته ظرفیت ته معنی ورغی چې ما ظرفیه ده. اضاء لازمیم راتلی شي، دلته متعدم راتلی شي چې لازمي شي معنی به داسې شي هر کله چې رڼا شي دوی ته، نو مشو پي دوی ځي په هغې کې رڼا شي دوی ته. او چې متعدی شي معنی به داسې شي ضمیر به پکې برق ته راځي شی به پایل شي، مفعول به حذف شي طریقا. کلما اضاء لهم طریقا مشوا فیه، هر کله چې دا برېښنا دوی ته لاره رڼا کړي نو مشوا فیه دوی په هغې کې ځي. فیه ضمیر به بیا طریق ته راځي چې په لاره کې ځي، یا د فیه ضمیر برق ته راځي دی په دې برېښنا کې ځي. برېښنا خو ضرب نه دی رڼا، خو دا دی چې د لارې سره نښتې ده، نو ګویا کې د تلبس د وجې نه ضرب جوړ شوی. وإذا أظلم عليهم قاموا، چې کله تیاره شي په دوی قاموا ودرېږي. ولو شاء الله، کد الله اراده وی لذهب بسمعهم، د شاء مفعول په ټول قرآن کې حذف دی اکثر مواضعو کې، او قرینه په جواب د لو دی. ولو شاء الله اذهاب سمعهم وابصارهم لذهب بسمعهم وابصارهم، داسې مفعول به راوباسي چې جواب سره مناسبي. که د الله اراده وی د ختمېدو د قوت سامعه او د قوت باصرې د دوی، نو ختمه کړې به وی بسمعهم وابصارهم په قوت سامعه او باصرې د دوی سره. ځکه ان الله علی کل شیء قدیر، الله پر چیز قدرت لري. دا ان الله علی کل شیء قدیر دا جمله معلله ده، دا علت دی دغه حکم د پاره، د هغې ملازمې د پاره چې د مقدم او تالی په منځ کې ده. لو شاء الله اذهاب سمعهم وابصارهم دا مقدم شو، لذهب بسمعهم وابصارهم دا تالی شو، دواړه په منځ کې ملازمه ده. که د الله مشیت وی نو اذهاب د سمع او بصر به وی، که الله د الله مشیت د اذهاب او د سمع او د بصر شوی وی نو د دې سره دا لازم دی چې ذهاب د سمع او بصر به شوی وی. دی ملازمې په منځ کې د دې ملازمې دپاره دلیل څه دی؟ دلیل دا ده چې ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله په هر څیز باندې قدرت لري، او د هر څیز نه یو څیز دا هم دی
چې د دوی قوت سامعه او باصره ختم کی. ان الله قدیر علی کل شیء اصل کې داسې خو د هر پیروي د وجې نه داسې ذکر. دلته یو مسله د اختلافي زمونږ او د معتزله په منځ کې. هغه مسله دا ده چې مقدور د عبد مقدور د الله دی او کنه دی. اهل سنت والجماعت وی مقدور د عبد مقدور د الله دی. معتزله وی مقدور د عبد مقدور د الله نه دی. وإلا که مقدور د عبد مقدور د الله شي لازم بشي دا چې یو مقدور بلاندې د دو قدرتینو مستقلتینو نشي. لیکن تالی باطل دی نو مقدم مثل دی. او مونږ وایو یو مقدور تحت القدرتین راتل جایز دی. یو معلول د دو علتونو د لاندې نه راځي. ولی؟ ځکه مقدور د عبد مقدور د عبد دی په اعتبار د کسب سره او مقدور د الله دی په اعتبار د خلق سره. نو جهت بدل شو. ان الله علی کل شیء قدیر دا زمونږ دلیل دی د اهل سنت والجماعت. څنګه دا دلیل بنا دی زمونږ په طریقې د قیاس اقترانی حملی د شکل اول نه. زمونږ دعوه دا ده چې مقدور العبد مقدور الله. دلیل هم دا دی چې ان مقدور العبد شیء دا صغرا شو وکل شیء مقدور الله د کبرا. دلیل هم دا دی چې ان الله علی کل شیء قدیر کنه وکل شیء هر شی مقدور د الله دی. نتیجه به دا راوځي په مقدور العبد مقدور الله. مقدور د عبد شی دی او هر شی مقدور الله دی. نو په مقدور العبد مقدور الله خو جهت به بدل شي. مقدور د عبد به مقدور د عبد شي په اعتبار د کسب سره. مقدور د الله به شي په اعتبار د خلق سره. څه بدی به ناراضي لږ دمه وکئ. صحیح ده انسان. زه به دا ویډیو وګورم چې څنګه شو. یو لس منټه دمه وکړه انشاءالله. هو یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم